اوس به موږ په پښتو کې د سوشیالوجي د آغاز په اړه کې خبره وکړو چې سوشیالوجي څنګه په وجود کې رااله، د دې څه وجوهات کوم حالات داسې وو چې د هغې د وجې نه د سوشیالوجي سبجیکټ ته ضرورت پېښ شو. ټول نه اوله خبره خو دا ده چې په یورپ کې د 18مې صدۍ په اخره کې او د 18مې صدۍ په آغاز کې ډېر زیات بدحال او فرنچ ریولوشن راغلی او د هغې د وجې نه په معاشره کې ډېر بګاړ او تضاد او د خلکو ژوند چې دی نو دا په امن نه و، په سکون سره نه و. نو د دغې وجې نه چې کوم دی ډېر زیات مسایل په معاشره کې موجود وو. نو د دغه مسایلو د وجې نه مختلف فلاسفرز، مختلف تینکرز، مختلف آرټیکلز پیش کړل، مختلف نظریات پیش کړل، مختلف کتابونه ولیکلی شو او د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دا ضرورت راغی مخې ته چې یاره یو داسې سبجیکټ پکار دی چې په هغې کې انساني چې کوم بیهیویر دي دا سټډي کړی شي، انساني چې کوم مسایل دي دا سټډي شي، د معاشرې چې کوم مسایل دي دا سټډي شي او بیا د هغې د روکتام دپاره بندوبست وشي او د ښه ژوند تېرولو دپاره پیشنګویي وشي چې یاره مخکې څه پکار دي. د ټول ناول خبره خو دا ده چې یاره موږ دا خبره وکړو چې دا مسایل ولې په وجود کې رال. مسایل ځکه په وجود کې رال چې کله خلک په مختلف انداز سره سوچ کول شروع کړل، په پرې انداز کې سوچ شروع کړل. د جارج ریډزر مطابق هغه دا و چې کله خلک په مختلف انداز کې په نوي انداز کې سوچ شروع کړي، د خپل موجوده روایاتو نه، د کسټم ټریډیشن نه د هغې اګینست روان شي او بیا یو تقابلي جایزه پیش کړي چې یاره زما تېر شوی ژوند څنګه و، موجوده څنګه دی او را روان به څنګه او د هغې دپاره د سټرګل کوشش شروع کړي. نو دې ته ماډرنټي وایي. د دې ماډرنټي په ریزلټ کې د دې تھینکینګ په وجه باندې د خلکو په ذهنونو کې یو انقلاب راغی او هغو مختلف مومنټ شروع کړل، مختلف ګروپونه ډیولپ شو. لکه مثال یو رینایسا مومنټ شروع شو. رینایسا مومنټ د چرچ د انفلوئنس اګینست جوړ شو چې یار چرچ دی دا ډېر زیات زموږ په ژوند حاوي دی، د دې د انفلوئنس لږ کمول غواړي او ازاده زندګي تېرول غواړي. نو د دې وجې نه دې یو سیکولر آیډیا له ترقي ورکړه. بیا چې کوم دی نو فرنچ ریولوشن راغی. فرنچ ریولوشن سره یو ایکولیټیرین چې یاره خلک انسانان برابر دي، ټولو خلکو ته یو شان سہولیات پکار دي، یو شان ضرورت د هغې پوره کول پکار دي، د خلکو چې کوم صلاحیتونه دي صلاحیتونه مطابق د هغونه پیدا اخیستل پکار دي او هغوی ته چې کوم دی یو شان دغه ورکول پکار دي، د جواب مواقع. دغه شان چې کوم انډسټریل ریولوشن راغی نو هغې د یوټیلیټیرین آیډیالوژي پروموشن وکړو چې یاره هر انسان له پکار دي چې هغه د خپلې پیدا چې په کم سیز کې زیاته هغه طرف ته هغه دغه وکړي، رجحان دغه زیات شي، هغه نه پیدا د سیز نه پیدا والي. لکه ځمکه ده نو که اوس انسان غواړي چې یاره په دې کې زراعت وکړي که نه، د زراعت نه بل هم سیز شته لکه په دې فیکټري ولګوي او فیکټرۍ کې چې هغه ډېر پروډکشن نه ځي او د هغې نه فایده دي. نو داسې یو دې آیډیا نه دې ترقي ورکړه. اوس چې کله دا مین دا څیزونه کېدل نو په دې ټیم کې دا ترقیاتي کارونه وشو، هغې په خلکو کې انلایټنمنټ را پیدا کو، ساینسي انداز کې سوچ پیدا شو، د خلکو دا دغه جوړ شو چې یاره یونیورسل سوشل لاس چې دي په دې باندې بیلیف پکار دی، دا پکار دی چې یاره یو داسې سیسټم وي چې هغه د ټولو انسانانو دپاره یو شان وي او بیا په معاشره کې لکه وي چې یاره دا ښه ژوند تېرول پکار دي، معاشره ښه جوړېدی شي، د دې دپاره سټرګل پکار دی. او بله خبره دا ده چې انوینشن، ډسکوریز، ریولوشنز، پولیټیکل، اکنامک، سوشل، کمرشل او انټلیکچوال ډیولپمنټ د دې دپاره کوششونه پکار دي. دا په دغه ټیم کې دا څیزونه مخې ته راتلل. او چې کله دا څیزونه رال نو دې سره مختلف چینجز رال. لکه مثال څه وشو، پیوډل سوسایټي چې دا په انډسټریل کې ډیولپ شوه، د لیبرل ډیموکراسي چې کوم دی آغاز وشو او یو دریم کلاس میډل کلاس یې مر شو. په دغه د دې نه مخکې څه دوه کلاس وو، یو فیوډل کلاس او یو سلیو کلاس وو. فیوډل ډېر په کم تعداد کې وو، سلیو ډېر زیات وو. نو د دې وجې نه چې کله دا مومنټ سره خلکو مختلف انداز کې سوچ شروع کړو، مومنټ شروع شو، نو په هغې په نتیجه کې دا میډل کلاس پیدا شو. نو چې کله دا څیزونه رال نو دې سره څه لږ مسایل هم په معاشره کې پیدا شو. لکه مثال انډسټریالایزیشن سره څه چل وشو، د کوم غریبان خلک وو چې به کار کاوه په فیکټرو کې، د هغو لپاره ډېر مسایل وو، د هغوی به ویجز ډېر کم وو، مزدوري به کمه وه او سهولیات به ورته نه میلاوېدل، مسایل به د هغو ډېر زیات وو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د انډسټریالایزیشن سره نیوکلیر فیملیز دغه شو، خلک د خپل مور پلار او د وروڼو نه جدا شو، یو ځای به اوسېدل، دغه جاینټ فیملی سیسټم ختم شو، نیوکلیر فیملی له ترجیح ورکړی شوه. نو د دې سره په کورونو کې ډومیسټک وایلنس زیات شو. چې کله ډومیسټک وایلنس زیات شو نو بیا خلکو په منځ کې جدایانې رالې، طلاقونه بړاو شو. په مذهب باندې چې کوم دی نو دا بیلیف دا ډېر کم شو او غربت ډېر زیات شو د دې څیزونو د وجې نه. یعنې خلکو بنیادي چې کوم ضرورت دي، روټي کپړه مکان، هغه به هغوی نشو پوره کولی. نو د دې وجې نه دا مسایل د انډسټریالایزیشن رال. دا شان د لیبرل ډیموکراسي سره هم څه مسایل رال. مثال یو ډېر فوري به چینجز راتله، ډېر زر زر به چینجز راتله، هغې به خلک ډسټرب کول. بیا په فرانس کې بیا کیاس شروع شو، ډېر زیات قتلونه، جګړې او جنګ، غارت او مختلف مسایل د خلکو شروع شو. نو خلکو دا خبره نه انډرسټینډ کوله چې یاره دا کم واقعیات راله، کم تبدیلیانې راغلې، دا زموږ دپاره ښه دي که دا
دا خو موږ نور خراب شو، دا څه چلو شو نو په مستقبل څه پته لګي چې دا به موږ دپاره څه پیدا راوړي که نه راوړي. نو دې وجې نه څه ګروپ پکې په داسې پیدا شو چې هغوی دا سوچ کاوه چې یاره موږ واپس لاړ شو د فیوډل سیسټم ته، خو څه نه څه ګزارې کوله، دا څه بد حل دی، خلک وژل کېږي او چې کوم دی نو ژوند زموږ خراب شو. نو میډل کلاس د ایمرجنس سره څه کم مسایل رال، یو دا چې یو مسله خو دا وه چې یو کلاس اف اسپایرنټس چې کوم دی هغه ډیولپ شو، داسې خلک پیدا شو په معاشره کې چې هغوی دا سوچ کوو چې په ژوند کې مخکې لاړ شي، ترقي وکړي. نو د دې وجې نه چې کوم دی یو سټرکچرل ډیوایډ راغی، څوک مخکې لاړل، څوک په منځ کې راغله، څوک بالکل شاته پاتې شو. نو د دې وجې نه یو دا سټرکچرل ډیوایډ پیدا شو، خلکو ډیمانډونه شروع کړل چې یاره زموږ دپاره هیلث پکار دی، زموږ دپاره روډ پکار دی، زموږ دپاره کوڅه پکار دی، دا مختلف. نو د دې وجې نه په معاشره کې لږ مسایل نور هم سیوا شو. نو د دې ټولو څیزونو د وجې نه چې کله د دې چینجز راغلل، د دې چینجز د وجې نه مسایل پیدا شو، د دې مسایل د حل کولو لپاره په دغه ټیم کې څه داسې باډي اف نالج نه و، څه داسې سبجیکټ نه و چې هغه دا څیزونه سټډي کړي وي او د دې په بیس باندې د مستقبل لپاره پیشنګویي کړي وي چې یاره داسې پکار ده، دا څیزونه به زموږ دپاره ښایي، دا نه دي داسې نه ده پکار، دا به زموږ دپاره نه وي ښه. نو داسې یو څیز نه و. نو د دې وجې نه سوشیالوجي په وجود کې راغله. نو د سوشیالوجي په وجود کې راتلو مین چې کوم دي نو دوه کنټیکسټ، یو جنرال کوم چې ما تاسو ته په تفصیل سره بیان کو، یو ایمیجیټ لکه یو دا چې کوم فرنچ ریولوشن و، د فرانس چې کوم انقلاب و، دا د دې فوري دغه وګرځېد او سبب وګرځېد، او دا نور چې کوم خبرې وي چې یاره فیوډل سیسټم په انډسټریل کې ډیولپ شو او چینج شو، ټرانزیشن وشو، یا نور چې کوم دا پولیټیکل پروسس شروع شو، لیبرل ډیموکراسیز راغلي، یا میډل کلاس امر شو، دا د دې جنرال کنټیکسټ و. اوس مین چې کوم د دې سوشل فورسز د دې په ډیولپمنټ کې هغه کې یو پولیټیکل ریولوشن صحیح شو، کوم فرنچ ریولوشن چې موږ بحث وکړو دغه د دې اهم یو دغه جوړه شوه. بیا انډسټریل ریولوشن او د رایز اف کیپیټالیزم د دې مختلف تنکري تاسو دا یې نه دا په دې کې د دې خیالاتو، د دې نظریاتو، د دې تیوریانو ډېر اهم کردار ادا کو. سوشلیزم چې کوم دی نو د دې حوالې سره د دې اګینسټ خلکو سره د دې په فیور کې وو، خپلې تیوریانې پیش کړې، د یو بحث پیدا کو. دغه شان فیمینیزم د ښځو حقوق او د هغې د ترقۍ حوالې سره چې کومې خبرې شروع شوې سره دې په اګینسټ کې وو، سره دې په فیور کې وو. اربنایزیشن پروسس د کلونه ښاریو ته تلل، دا یو پروسس شروع شو. او بیا مذهبي چینجز په معاشره کې چې خلک د یو مذهب د انفلوئنس اګینسټ اوچت شو. نو دې څیزونو چې کوم دی د سوشیالوجي په ډیولپمنټ کې ډېر غټ کردار ادا کو. بیا د سوشیالوجي په ډیولپمنټ کې درې مین کنټریز دي چې یو فرنچ دی، یو جرمن دی، یو بل برټش. دې خپل تنک کړي ته ځایي نه دی په کې ډېر زیات کردار ادا کو، دی خپل تیوریانې پیش کړي، دی ډېر زیات آرټیکل ولیکل، بکس ولیکل، د هغې په وجه باندې سوشیالوجي چې کوم دی د هغې ایمرجنس وشو او سوشیالوجي په وجود کې راغله. دا ټي بي بوټمور دی، د هم څه خپل نظریات پیش کړي دي، هغه هم د سوشیالوجي د ډیولپمنټ یا د اوریجینیشن سبب جوړ شو او د سوشیالوجي په ډیولپمنټ کې غټ کردار ادا کو. امید ده چې ان شاء الله تاسو به زمونږ د اولنی لیکچر خوښ شوی، دا تاسو خوښ شوی نو خپل یارانو دوستانو سره شیر کړئ، زما د چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره هم کلیک کړئ چې آینده زمونږ را روان کوم لیکچر دي هغه تاسو ته داغی نوٹیفیکیشن راځي. جزاک الله خیر، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.